السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اولسم سپارہ سورۃ یونس آیت نمبر دا ننسم آیت نمبر 19. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. دماغی عزتمند اوریدونکو سبق شروع کیدونه مخکې یو ځل بیا زه دا خبره کوم او دا خبره مونږه بار بار وکړله چې د واتس اپ په ګروپونو کې څه مسلې روانې دي، کله یو ګروپ بند کی کله بل ګروپ بند کی. مونږه دغه ترجمه تقریبا په 25 ګروپونو کې دا شیر کوو او هر ګروپ کې بشماره کسان دي. نو چې یو ګروپونه خراب شي نو موږ نه تقریبا 800,000 کسان نه خراب شي، هغوی به محروم شي سبق نه. د وجې نه ما ګروپونو کې د واتس اپ چینل لینک عام شیر کړی دا، زه به بیا شیر کوم. تاسو د واتس اپ چینل لینک خامخا جوین کړئ او دا خبره اسې مه ګڼئ، دا خامخا جوین کړئ چې بیا واتس اپ لینک چې دا هغه کې روزانه درس راځي تاسو ته ان شاء الله. و دا ګروپونه دا د سی بے اعتماد او نشورو نو دا خبره تاسو خامخا دې باندې عمل وکړئ. الله تعالی په دې آیت کې فرمایي وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا. نو دا خلق مگر دا ټول یو امت وو، نورستو دوی بیا څه وکړو؟ دوی اختلاف وکړلو. یو امت مطلب څه؟ یعنی دا ټول خلق په توحید باندې وو، دا ټول خلق مسلمانانو، دا ټول خلق د الله عبادت کوونکي وو، مشرکین پکې نه وو. خو بیا دوی کې اختلاف راغلو، بعضی خلکو پکې شرک شروع کو، شیطان ور باندې کوشش وکړو اور باندې غالب شو. نو دا خلق دوی ډلې شولې، بعض مشرکین شول، بعض پکې همغه موحدین وو. بیا داسې ډلې ډېرې دي بهرحال بیا د خلق ډېرو ډلو کې دا تقسیم شول. دا شرک څنګه شروع شولو دې باندې مونږه مخکې خبره کړې وه، د رمضان په درسونو باندې هم مونږه خبره کړې وه. دا شرک داسې شروع شول چې یو څو کسان وو چې دا ډېر نیکان خلق وو، د هغوی نومونه په قرآن کې راغلي دي، ود، یعوق، یعوس، نصر وغیره داسې نومونه دي. نو دا چې کله وفات شول نو د دوی عزت او د دوی احترام د خلکو په زړونو کې وو، ځکه چې دا ډېر نیکان خلق وو. نو بیا خلکو داسې وکړل چې د دې خلکو شکلونه یې جوړ کړل، تصویرونه یې جوړ کړل، په کورونو کې یې ولګول، د عزت د وجې نه، د احترام د وجې نه. نو خلکو بیا دا شیطان بیا داسې وکړل چې دې خلکو ته په زړه کې دا خبره ور واچوله چې تاسو د دوی خلکو تصویرونه جوړ کړئ او په کورونو کې ولګوئ. نو خلکو داسې وکړل. څه وخت بعد شیطان دې خلکو ته په زړه کې دا خبره واچوله چې دې خلکو مجسمه جوړې کې، تاسو مجسمه یعنی بوتان جوړ کړئ. نو خلکو بیا بوتان جوړ کړل، مجسمه جوړې کړل. بیا شیطان د خلکو ته په زړه کې ور واچوله چې دغه تصویرونه، دغه مجسمه د خپلو جوماتونو ته یوسئ، عبادت خانو ته یوسئ. نو هلته چې تاسو عبادت کوئ نو دوی ته به سترګې غړوو، نو تاسو عبادت کې به خوند راځي. نو خلکو همداسې وکړل. بیا غنه بعد شیطان دی خلکو په زړه کې دا خبره واچوله چې ګوره دا کوم نیکان خلک چې وفات شي دا الله ته ډېر خوښ خلک وو، تاسو دوی ته سجده لګوئ، د دوی هغه شکلونو ته، د دوی مجسمو ته، د دوی بتانو ته سجده لګوي، نو دغه نیکان خلق شي دي
دا به قیامت پورې چې تاسو په کار راشي، دا به تاسو شفاعت کوي الله په مخ کې، او دا خو دی الله هم ډېر خوښ، نو په دې باندې به الله هم ډېر خوشحالېږي چې تاسو دوی ته سجده لګوئ. نو دغه شان د شرک به شروع شول. اومغه شرک اوس هم ده. دا اوس چې کوم خلک سجده لګوي که نه قبر ته، یا چا ځان ته یو پیر صاحب نیولی د هغه ته سجده لګوي، دا سجده دې دپاره دوی لګوي چې دغه پیر صاحب دغه قبر والا دا سبا قیامت پورې چې د ما په کار راشي. نو همدغه شان دی به شرک شروع شو نوح علیه السلام زمانې نه، بس اوسه پورې دغه طریقه شروع ده. نو الله فرمایي چې دا خلق یو امت و، خو دې خلکو اختلاف وکړلو، خلکو کې اختلاف پیدا شو، ډلې ډلې شول. ولولا کلمة سبقت من ربک، او کچیرې نوې دا خبره، کومه خبره چې الله تعالی فیصله نوې کړي مخکې نه، یعنی مخکې نه الله تعالی یوه فیصله کړې ده. کومه فیصله؟ هر شي دپاره یو وخت مقرر کړی ده، یوه فیصله یې دا کړې ده. دویمه فیصله دا ده چې الله تعالی هر چاته د حجت پوره کولو دپاره دغه د توحید خبره رسوي، هغه دپاره الله پیغمبران رستولی دي. نو الله فرمایي چې کچیرې ما مخکې نه فیصله نه وی کړي، قیامت دپاره ما یو وخت نه مقرر کړی، عذاب دپاره ما یو وخت نه مقرر کړی، لقضی بینهم فیما فیه یختلفون، نو خامخا فیصله به شي وای د دوی په منځ کې په هغو خبرو کې چې دوی اوس اختلاف کوي. په کومو خبرو کې دوی اختلاف؟ په کومو خبرو کې اختلاف همدغه ده چې مشرکین یې چې مونږه په حق باندې یو، یهودیان یې چې مونږه په حق یو، عیسایان یې چې مونږه په حق یو، او الحمدلله مسلمانان خو دې په حق باندې چې کوم موحدین خلق دي، توحید ولا خلق دي. نو الله فرمایي چې کچېرې د فیصلې ما مخکې نه وی کړي، د الله فیصلې خو داسې انسانانو په شان دي کمزوري فیصلې نه دي کنه. الله فیصله خو مضبوطه فیصله ده، هغه دپاره الله یو وخت مقرر کړی ده. نو دې د وجې نه د ما عزتمندو، نو الله تعالی هر یو کار د په خپل وخت باندې کوي. او دې حوالې سره ضمناً به زه واده خبره وکړم، کله کله داسې وي چې مونږ یو کار ته جلتی شي، خو هر کار دپاره الله یو وخت مقرر کړی ده. مونږ دعاګانې کوو، کله کله مونږ وایو چې دعا قبلیږي، نه دعا قبلیږي، هغه دپاره الله یو وخت مقرر کړی ده. اوس تاسو ترجمه ته متوجه شو. وما كان الناس انو د خلق الا امه واحده، مگر یو امت، فاختلفوا رستو اختلاف وکړلو هغوی، ولولا او کچیر نوې کلمه خبره، کومه خبره؟ هغه خبره سبقت چې مخکې فیصله شوي ده من ربک، د تا د رب طرفنا، لقضیا نو خامخا فیصله بشي وی بینهم د دوی په منځ کې، فیما په هغه شي کې فیه یختلفون چې په کوم شي کې دوی اختلاف کوي. الله تعالی د په دې سبق باندې موږ ته پویا، الله تعالی د موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، آمین. د ما عزتمندو زه به واتس اپ چینل